افغانستان او افریقای میش لا چې کوم افغانان سپورټ لرغلو د هغې په باره کې د پاکستان د جرنالست یو پوسټ کړی دی او دی ویلي دي چې د پاکستان نه در سره ښه موقع ده چې چا سره دی وخت کوم افغانانو سره شناختي کارت یا آی ډي کارت نه وي هغوی درونی وي او د بارډر نه دی اخوا واړی او افغانستان ته دی ولیږي نو دې وخت زه د ده د جرنالیزم ډګری باندې حیران شوم چې دله دا ډګري چا ورکړی ده ځکه دغې خو نه علم شته نه عقل شته او نه پوهه شته ځکه تر دا دغې لږ عقل او پوهه وه نو ده ته پته لګېدلې وه چې د سټیډیم ته راتننه کېدو لپاره تا سره جیب کې آی ډي کارت ضروري دی یا کو د بل ملک نه راغلي نو پاسپورټ یا ویزا ضروري دی چې د افغانانو ته هغوی ورکړی نه ده نو ظاهره خبره د کراچۍ نه چې هغه خلک راغلي دي چې هغوی سره جیب کې د پاکستان آی ډي کارت پروت دی نو د دې عقل د دغه ځای کې زه حیران شوم چې لکه دا خو سټیډیم دی څه خبرې سینما خو نه ده چې هر سړی ټماټر چینچې والی هم رانه کېږي ورته دا خو سټیډیم دی خو ته صرف د بغض په دایره کې دا پوسټ کړی دی نور اسم نشته باقي کو پرس که یو سړی غیر قانوني سټیډیم ته راغلی وي نو واقعي هغه سزا حقدار دی خو سټیډیم ته غیر قانوني څنګه یو سړی راتلی شي چې لکه مطلب جیب کې آی ډي کارت نه وي نو دغه ځای کې زه د دې جرنالیزم په ډګر باندې مکمل طور سره حیران پاتې شوم چې دغه صرف بغض پروت دی باقي علم او پوهه سره اسم نشته اس یو بوتل دی